کچرګ بانګوي نو بیا یې مخورئ دا حرامه شوه. لایک کې شیر کې د الله د رضا لپاره دا د قرآن درس د قرآن ترجمه په پښتو په اردو دواړو کې دا حرامیږي نه چرګ بانګوي او کچرګ بانګوي. सूरत انعام 123 نمبر آیات نواله تر 118 نمبر آیات. په وخت د ذبح کې یا په وخت د تقرب کې چې کله بسم الله الله اکبر یو شی باندې وویل شي نو دا حلال شو دا خورئ. ویډیو تر اخره پورې ګورئ. ما ته وګوره غوږ کېده تر څو دې ویډیو اخره پورې کتلې نه. ذبحه د سړي هم روا ده د زنانه هم روا ده. زنانه که یو منخو کی یو ګډ یو بیزا دا به د الله په نوم حلالوم یا خپل د قربانۍ څاروی دی بیزه ده غوا ده ګډه ده میخه ده دا په خپل لاس خپله قرباني حلالولی شي دا روا دي. دې کې هېڅ فرق نشته. نه به دله مزه راځي نه به په مسله پوه شي. مسلې پته به تا ته هله هغې لګي دا د قرآن نه به په قرآن کې به الله یعنی مولانا مفتی سید شاه صاحب به په قرآن کې لفظي معنا تا ته ښیي چې الله پاک دا خبرې داسې کوي. صحیح ده که نه. بعضې نیم سړی کمزوری چرګه نشي حلالولی او بعضې نیم زنانه تکړی زړی لوی ضروری نو هغه چرګه هم حلالي بانګي هم حلالي او خپل د قربانۍ څاروی هم حلالي دا روا دي حلال دي. دې کې هېڅ ممانعت نشته. زمونږ هر یو ویډیو وګوره پکې دننه یو پټ یو حکمت یو بصیرت د الله پاک داسې خبرې پکې پرتې دي که نه چې تا له به جړه هم راشي ستا به د الله سره یو قسم محبت د زړه محبت په داسې پیدا شي چې د ډېر د الله تعالی سره د ډېر د خوشحالۍ د محبت وجه نه د سترګو نه اوښکې بهیږي چې الله موږ سره داسې محبت کوونکي بادشاه الله پاک موږ دا شان پوه کوي. د دې به بیا تفصیل ذکر کوو انشاءالله قربانۍ ورځې را روانې دي. تاسو هر یو ویډیو ګوره خبره وره هر یو ویډیو لایک کوئ خدای ته وګورئ د الله د رضا دپاره دا ویډیو لایک کوئ کومنټ بسم الله الله اکبر به یو شي وویلی شي او د هغې ذبیحې ټول شرایط پوری نو دا شی حلال دی روا یې وګڼئ دا خورئ. کومنټ کې څه خو وایه کومنټ کې څه رایه راکوئ د کومنټ سره د لایک سره ویډیو ټوپ وي بیا به نور خلک ګوري موږ او تاسو ته به اجر میلویږي. او لکه حام صاحبه مخکې تیر شوي دي وما اهل به لغیر الله یو مردار دی دم مسفوح دی دا ټول مردار دي حرام دي. بله ویډیو ضرور سبسکرایب کړئ ځکه چې سبسکرایبشن زموږ هر یو ویډیو به تاسو ته میلاویږي. او بله بھائی ویډیو خلکو ته شیر کړئ په واتساپ باندې په مسنجر باندې او دغه شان چې دی نو په مسنجر 100 کسانو ته شیر کړئ. الا مستوررتم الیه مگر هغه چې تاسو ورته مجبور شئ. الا کم شی چې مردار دی ناروا دی حرام دی هغه مخکې بیان شوي دي بیا به هم بیانېږي دغه تاسو باندې حرام دي. الا مستوررتم الیه مگر هغه چې مجبورتیا راشي ستاسو دیتا. یو سړی مري که غوښه د خنزیر نه خوري مردار شی ورسره شته دی که دی نه خوري نو دی مري نو الله وایي دا مردار شی وخوره سکت یې وکړه چې ستا ژوند باقي پاتې شي. داسې نه چې ځان به موړ کړي ډکاري اخلي خېټه به مه مړوه. یو شی مردار دی حرام دی ناروا دی خو ستا ورته مجبورتیا پېښه شوه نو دا خوری شي دا روا دي. الا مستوررتم الیه اور کنه انشاءالله شیر کوئ به کنه انشاءالله. ګوره ویډیو اخره پورې ګوره تر څو دې ویډیو اخره پورې نه کتلی کنه هسې به سمجھ کې نه راځي. یقینا ډېر خلک ګمراه کېږي ګمراه دي باهوائهم په تابعدارۍ د خواهشاتو خپلو خواهشاتو پسې روانې نو ګمراه شي. بغیر علم بغیر څه د علم نه بغیر څه د دلیل نه. په دې کې به انشاءالله تاسو ته قرآن هم ښیي او کته به ورسره به د اردو معنی ومي او په پښتو کې به هم معنی انشاءالله. بسم الله الله اکبر پې ونه ویلی شي او د علي نوم بې واغستی شي د حسین نوم بې واغستی شي د بل یو سړي بزرګ نوم بې واغستی شي
نو دا شی مردار شو حرام شو مخرای د هغه نه چې یاد نکړې شي نوم د الله پاغي وانه لفسق یقینا دا پلیتی دا په پښتو کې به معنا تاسو ته مولانا مفتی سید شاه صاحب فرمایي ان شاء الله دا ګندګی دا دغه بيزا دغه چرګا دغه ساروي چې کم منی د الله نوم وانه غسته شو په وخت د زبګي نو دا پلید شو مردار شو حرام شو لایک او شیر درنه یې نشي اوس ویډیو اخره پورې ګوره وانه لفسق یقینا دا عمل لفسق فسق دے سړی ورسره د دین نوزي د فسق یو کامل درجه د کفر سړی ورسره کافر کیږي هر کافر د خپل عمل خایسته ښکاري د هر کلی مشر اکثر بےدینی مجرمي ګناه کې لت پتی اوس ویډیو اخره پورې ګوره اوس دې ځنه به ان شاء الله اوس قرآن ترجمه درس شروع شي یا نور شکلونه او صورتونه او داوی بزان حرامول نو الله فرمایي د یو انسان حرامولو سره یو شی حراميږي نه لکه بعضی خلک وي کچرګ بانګوي نو بیا یې مخوري دا حرام شو دا حراميږي نه چرګ بانګوي او کچرګ بانګوي فکلوا مما ذکر اسم الله علیه اخری د هغنا فکلوا حلال غنای روا غنای مما د هغه ذکر اسم الله جنم یاد کړئ شي نوم د الله پاغه په وخت د ذبح کې یا په وخت د تقرب کې چې کله بسم الله الله اکبر یو شی باندې ویل شي نو دا حلال شو دا خوري ذبح د سړیم روا ده د زنانم روا ده زنانا که یو منخو کی یو ګډ یو بيزا دا به د الله په نوم ملالوم یا خپل د قربانۍ ساروي دی بيزا دا غوا دا ګډه دا میخه دا دا په خپل لاس خپل قرباني حلالول شي دا روا دي دغه هیڅ فرق نشته بعضی نیم سړی کمزوري چرګ نشي حلالول او بعضی نیم زنانا تګړی زړی لوی ضروري نو هغه چرګ او ملالي باغي او ملالي او خپل د قربانۍ ساروي او ملالي دا روا دي حلال دي دې کې هیڅ ممانعت نشته د دې بیا تفصیل ذکر کوو ان شاء الله قربانۍ ورځ را روانې دي فکلوا مما ذکر اسم الله علیه اخری حلال غنای د هغه چې یاد کړئ شي نوم د الله پاغه بسم الله الله اکبر په یو شی ویل شي او داغي ذبیحي ټول شرایط پوری نو دا شی حلال دی روا یو غنای دا خوري ان کنتم بیااته مؤمنین کای تاسو پایتونو حکمونو د الله یقین کوونکی وما لکم صدی تاسو لرا الله تاکلوا جنخری روا نه غنای مما هغه ذکر اسم الله علیه چې یاد کړئ شي نوم د الله پاغه وقد فصل لكم یقینا بیان شوی دی تاسو ته مخکې سو اقسام ذکر شوی دي او دغه صورت کې رستو تفصیل را روان دی وقد فصل لكم یقینا بیانې تاسو ته الله مخکې هم بیان کړی دي بیا به هم بیانې وقد فصل لكم یقینا بیا بیانې تاسو ته الله ما هغه حرم علیکم چې حرام تاسو باندې لکه حام صایبا مخکې تیر شوی دي وما اهل به لغیر الله یو مردار دی دم مسفوح دی دا ټول مردار دی حرام دی الا مستورتم الیه مگر هغه چې تاسو ورته مجبور شئ الا کم شی چې مردار دی ناروا دی حرام دی هغه مخکې بیان شوی دی بیا به هم بیانېږي دغه تاسو باندې حرام دی الا مستورتم الیه مگر هغه چې مجبورتیا راشي تاسو دیتا
یو سړی مري که غوښه د خنزیر نه خوري مردار شی ورسره شته دی که دی نه خوري نو دی مري نو الله وی دا مردار شی وخوره سکت یې وکړه چې ستا ژوند باقي پاتې شي داسې نه چې ځان به موړ کړي ډکاري اخلي خېټه به مه مړوه یو شی مردار دی حرام دی ناروا دی خو ستا ورته مجبورتیا پېښه شوه نو دا خوری شي دا روا دی الا ما اضطررتم الیه مگر هغه حرام شیزونه چې ستاسو ورته مجبورتیا راشي وان کثیرا لیضلون باهوائهم بغیر علم یقینا ډیر خلق گمراه کیږي گمراه دي باهوائهم پتابداري د خواهشاتو خپلو خواهشاتو پسې رواني نو گمراه شي بغیر علم بغیر صد علمنا بغیر صد دلیلنا ان ربک یقینا ربستا هو اعلم خفی جنی پویږي بالمعتدین هغه څوک چې د حد نه تیروتون کې دي وذروا ظاهر الاثم وباطنا پرېږدئ ګناهونه سرګن او پټ وذروا پرېږدئ ظاهر الاسم هغه ګناه چې لاس پاس سترګه اندامونو سره کېږي وباطنه او هغه ګناهونه چې زړه سره کېږي وذروا ظاهر الاثم پرېږدئ شرک اعتقادي وباطنه او شرک فعلی هر قسم گناهونه شرکیات دا پرېږدئ ان الذين یقینا هغه څوک یکسبون الاسم چې کار کوي د ګناه د شرک سیجزون زردا چې بدلی سزا به ولور کړی شي بما د هغې کانو یقترفون چې دیو کسب کوونکي څه قسم ګناهونه کول شرک نو الله به ولا سزا ورکړي ولا تاكلوا مخری روا مغنی مما هغه لم یذکر اسم الله علیه چې یاد نکړی شي نوم د الله باغې په وخت ذبح کې بسم الله الله اکبر په اونو ویل شي او د علی نوم به واغستې شي د حسین نوم به واغستې شي د بل یو سړی بزرګ نوم به واغستې شي نو دا شی مردار شو حرام شو مخری د هغه نه چې یاد نکړی شي نوم د الله باغې وانه لفسق یقینا دا پلیتی دا گندگی دا دغه بیزا دغه چرګه دغه ساروی چې کم منی د الله نوم وانه غستې شو په وخت د ذبح کې نو دا پلید شو مردار شو حرام شو وانه لفسق یقینا دا عمل لفسق فسق دے سړی ورسره د دین نوزی د فسق یو کامل درجه د کفر سړی ورسره کافر کیږي وان الشیاطین یقینا شیطانان د انسانونا یا د پیرانونا لیوحون وسوسیه الى اولیائهم دوستانو خپل لرا لیجادلوکم چې جګړه کوي تاسو سره تا تبوی دا نه حراميږي وان اطعتموهم کتاسو امنه خبر ددی انکم لمشرکون نخامخا تاسو به مشرکان شئ یو سړی د الله نه مني د الله تابعداري نه کوي هغه خپل حاکم نه غني او بل څوک حاکم غني نو دی لاړ مشرک شو کافر شو وان اطعتموهم کتاسو من لدی نو دغه وخت شی مشرکان او من کان میتا فاحیینا آیا هغه سړی چې وو مشرک کافر مړ فاحییناه نو ما ژوندې ک قران سره توحید سره مخکی مشرک بیا موحد شو مخکی کافر بیا مسلمان شو مخکی جاهل او بیا عالم شو مخکی د قران نه واقف او اوس د قران عالم شو او من کان میتا آیا هغه سړی چې مړو کافر پشان د مړ دی فاحییناه نو ما ژوندې ک ایمان می ول ورک قران می ول ورک وجعلنا له نورا او اومه ګرځولا دلرا رڼا د دین رڼا د قران رڼا د ایمان يمشي به روان دې دی رڼا سره دی قران سره فی الناس په خلقو کې کما مثله
آیا دغه سړی پشان د هغه چا کېدی شي فی الظلمات چې ناستې تیرو کې کفر کې شرک کې چرته موحد چرته مشرک چرته مسلمان چرته کافر چرته عالم چرته جاهل کمم مثله پشان د هغه چا کېدی شي فی الظلمات چې ناستې تیرو کې لیس بخارج منها نه دی وتونکی د دغې تیروونه چرته دواړه یو شان کېدی شي کذالک دغه رنګې زوینا ښایسته کړی شوي دي للکافرین کافرانو ته ما هغه کانو یعملون چې دی کوم عمل کوي هر کافر ته خپل عمل ښایسته ښکاري وکذالک دغه رنګې جعلنا ما ګرځولی دي فی کل قریة هر کلی کې اکابر مشران داغې مجرمیها مجرمان گناهګار د هر کلی مشر اکثر بےدینی مجرمی گناہ کی لت پتی لیمکرو فیها چې دی مکرو کی دغه کلی کی وما یمکرون او دی مکر نکي الا مگر بانفسهم ځان خپل سرا ځان ته نقصان ورسي وما يشعرون او دی خبر نلري ای ماته وګوره ماته وګوره وس شعر کا وس شعر کا بیا بدنیر شي سکه وس شعر کا یا خو خدای پاک او بلا دا خبر ده لکه شرک د الله درزه د پاره زمونږ د هر یو ویډیو د قرآن درس د قرآن ترجمه او د علماء بیانات د دین خبرې د الله رسول د پسند خبرې